زما یو دوست ډاکټر دی، مشر ډاکټر دی، غټ ډاکټر دی. نو ما ته یو ځل ټلیفون وکړه، ما ته ویې یاره داسې د نیکۍ یو کار راته وښایه او چې دا بچي مې نیکان شي. نو ما ورته وی چې د نیکۍ کارونه خو که د مال وی به هم درته وښیمه، د مالیاتو به راته وښیم، خو یو کار وکړه مه کوه مدرسې سره امداد، تا ته یو بله لار ښیمه. تا سره مدرسه نږدې شته وي، یو پلانکۍ مدرسه را سره نږدې ده، مې هغه مدرسې ته د اتوار پر استاد چوټي تم ځه او بچیم بوځه. وی څه به کوم؟ مې هسې کښېنه، دا بچي کښېنه په دا مدرسه کې په دا پوړ باندې، تم کښېنه د طالبانو سره، څه خو قرآن به واورې، حدیث به واورې. وی ښه هلک خوشطبع هم دی. ما ته بیا ټلیفون وکړه، ما ته مولوي صاحب دا څه به مصیبت دی سړی اړولی یو. مې ولې؟ ګپ یې لګاو، خوشطبي کوله. وی زه خو خیر خوشحاله وم، لاړم مدرسه کې کېنولم، بچي مې هم کېنوله. وی بچي به مې کله یو خوړېدل کله بل خوړېدل، کله به یې سویلي کول. وی اخره کې بابا زو مې کېنې، بیا یې بابا زو مې مړه کېنې. وی چې بیا پاسېدو هغه بچي وی چې تا دلته مونږ له څه له راوستی یو، خو که پیسې میسې چنده ورکړه که نه، د خدای بنده به دې په ځای به دې بابا مري ته بوتلی وو، ابټاباد ته به دې کوسیل به هم کړی وو، دا دلته مونږ څه له راوستو. وی چې بچې طالبان دي دې سره کېنئ چې څه واورئ. وی چې بابا خو عربۍ کې لګیا دي، په هغې خو مونږ نه پوهېږو، او ټول عربي وایي په هغې مونږ څه پوهېږو. هسې مې ورځ تېره کړه. ما ته ویره واقعي هغه بچي خو مې تنګ شو. ما ویې ښه که زما سره یې تعلق او زما خبره منې نو ته به هر اتوار دې مدرسې له ځې او بچي به بوځې. نو وی څوک هم تنګېږو پوهېږو نه. ما ګوره دا خو منې چې کوم دی د رسول الله مبارک د حدیثو درس هلته د خدای رحمتونه ورېږي، دا منې؟ او بالکل دا خو منم. نو مې هلته کې د ته هېڅ باندې هم پوه نه شې، هېڅ دې هم واونرې، خو د الله رحمت چې په هغه میدان ورېږي، د پیغمبر په هغه حدیثو ورېږي او په هغه عالمانو طالبانو ورېږي، نو هغه رحمت خو به در باندې نازل شي که نه. وی دا خبره خو مې زړه واغېسته. بیا بچو ته هم دا ووایه چې بچې دا شپږ ورځې بار دنیا کې تاسو منډې وهئ، سکول ته دی، کالج ته دی، دا یو ورځ به د خدای رحمت لځو، پیسې هم نه پوهېږو، خو په دې ملیانو طالبانو چې دا کم رحمت ورېږي هغې سر به لاندې کړو، لږ رحمت باران خو به راباندې وشي. او بیا دویمه هم واوره، ډاکټر صاحب ګورې دا بچي به سبا د لاسه وځي. د ډېرو ډاکټرانو بچي ګمراه شوي دي، برباد شوي دي، نن د پلار دپاره درد سر دی، لوپران ته جوړ شوي دي. مهرباني وکړه دا بچي راوله، د طالبانو سره کېنو چې په دې پوړو په دې خاوره کېنو، لږې دوړې پې پرېږدو چې دې کې قبر پیدا نه شي، دې کې لویي پیدا نه شي. او سبا دا ونه وایي چې دا طالب او دا مولا او دا طالب واقعي دا چې غټ افسران وي او یا دا غټ مالدار خلک یې زموږ طالبانو ته په ښه نظر نه ګوري، هغوی ته دا داسې کمزوري غوندې ښکاري. دا طالبان، دا مولیان، دا پټکو والا داسې په ښه نظر نه ګوري. که موږ ورته ووایو ډېر نیکان هم پکې شکر دی شته په دې مالدارو کې، هغه راځي موږ سره په دې مدرسو کې کښېني، په دې خاورو کې موږ سره کښېني، خو ډېر په نوک ځان څنډي، هغه ځان ورته بدې ښکاري چې هو طالب سره به زه په یو میز کښېنم، ډوډۍ به ورسره وخورم، د طالب زما د شان برابر دی، د سره به زه یو ځای کښېنم. زه د خپلو طالبانو ته موږ خو ډېر غریبانان یو او ډېر عجزانان یو او ډېر بې څوکه یو، موږ خو سړی ټوکړې خورو، موږ ډېر عجزانان یو. خو ما وی قسم په خدای، قسم په خدای، قسم درته خورم چې د دنیا دا ټول مالداران او دا غټ غټ لوی لوی خلک راغونډ کا، خو چې کم بېدینه دي، دینداره نه، په قسم په خدای که د یو نحو امیر او د میدان الصرف د یو ماشوم طالب د خپې خاورې سره یم برابر کړم. څه خبرې دي سړیه؟ خپل ته په مونږ شرمېږې، ځه خپل کار کوه، په مونږ مه شرمېږه، زمونږ ډوډۍ ستا د لاسه نه ده، د الله د لاسه ده. او سر د دې خپلو طالبانو ته یم چاپلوسي به هم د چا نه کوې، ښه اخلاق استعمالوې. زه تربیت کوم د خپل دورې د طالبانو، تپوس وکړئ زما د طالبانو، چاپلوسي به چا نه کوې، چاته به نینې نینې نه کېږې، بس ډوډۍ خدای درکوي، عزت خدای درکوي.
نو ما هغه ډاکټر صاحب ته بوزه دا بچی دی دا د مدرسه کې کېنوه کمبخته چې عاجزي پکې پیدا شي او د دې ذهن نه د مولا او د مستر فرق ختم شي د دې د ذهن نه که سبب سرانم شي خو چې دې ذهن نه د علم هغه اهمیت ونځي د دې په زړه کې د مولا او د طالب قدر پیدا شي د دین قدر پیدا شي بس وی خبره مې ذهن واغشته هر اتوار به ځم بچی بوتلل یو ځل یې ما ته ټلیفون وکړه خاندلې ما ته مولوي صاحب په لانجه خو دې واړولم مې ولې وی بچی مې وایي چې بابا مونږ په دې مدرسه کې داخل که مونږ پکې سبق وایو مې دقه زما مقصد و دا مقصد اوس کوم ځای بچي داخل کم یا وایي زه حفظ کوم بل وایي زه علم حاصلوم سکول پرېږدم کالج پرېږدم څه ورسره وکړم مې داخل کا ډوډۍ به خدای ورکوي صاحب من یو بچی حافظ دی ډاکټري مو کړله ډاکټر هم شو هغې نه پس او په داخلو کې په مدرسه کې حفظ هم وکړه حافظ هم جوړ شو دوه زامن اوس په کراچۍ کې دي په مدرسه کې ما ورته ویې ولېږه کراچۍ مدرسې ته بل ځای به دنه ګډوډ شي کراچۍ په مدرسه کې دي غالبا یو په درېیمه څلورمه درجه کې کیدای شي بل شپږمې یا وړې دورې ته رسېدلې تاسو ته هم دا وی نفرت مه کوئ عالمانو سره کښېنئ او دا خپل بچي عالمان جوړ کړئ